هل ينظرون أي انتظار قوي إلا صرف دي أن تأتيهم الملائكة راشي بيد فرشتي أو يأتي يراشي أمر ربك حكم استاد رب كذلك أندقش عن دفاع الذين كلوا أو خلقوا من قبلهم جبين ورانديو وما ظلمهم الله أو نوكل الظلم قدري الله جل شانه ولكن كانوا لكم أنفسهم فقل زانوبان يظلمون ظلم كو فأصابهم ورسل الوجيتا سيئات بدي نتيجة ما عملوا دليل عملون وحاق بهم أو راتوش قدري ما كانوا به يستهزئون أبا عذابكم فرج بكوخ كولي وقال الذين أو خلقوا أشركوا كم تشركوا لو شاء الله توفري الله جل شانه ما عبدنا نمونغا عبادة نوكري من دونه سوى الله من شيء تسسيز نحن مونغا نمونغا ولا آباؤنا أو نزم كلارنكو ولا حرمنا أو نبم حرام قليو من دونه لذلك حكمنا بغير من شيء تسسيز كذلك انتغش عن دفاع الذين كلوا أو خلقوا من قبلهم دبين ولانديو فهل على الرسولين آية الرسولان قزمة إلا البلاغ المبين سنور سشتسي هذا تبليغ أخبارنا الله تبارك وتعالى المشركين كم باطل عقيدة باندي داوي سزا او عذابونه دي دغه تفصیل سره ذکر فرمایي بیا منځ کې د مضمون د تکمیل لپاره چې یو طرف ته منکرین او ته مشرکین او ته د سزا ذکر شینو موحدین او متقیان او پرهیزګار خلکو ته بشارت ذکر شو اوس د دې نه بیا الله تبارک وتعالى د منکرین د توحید او رسالت او د قیامت هغه ته بیا الله تبارک وتعالى تنبیه ذکر کوي چې دومره ښکارا کلام الله د نزول نه بعد د قرآن مجید د نزول نه بعد د پیغمبر نبی آخر الزمان د تشریف راوړو نه بعد آیا دوی د څه شي انتظار کوي چې فرشتي راشي او بس د الله تبارک وتعالى حکم نازل شي او قیامت واقع شي د دې څه انتظار کوي د دوی نه چې کوم مخکې قومونه تیر شوي دي هغوی هم دغه شانتې کړی الله تبارک وتعالى په چا باندې ظلم نه کوي چې چاته عذاب ورکړي بلکې انسان خپل باندې داسې اعمال اختیاري چې خپل ځان د عذاب مستحق وګرځي او بیا خلکو ته ورسېد هغه عذاب راګیر کو دوی د هغه عذاب چې کوم عذاب پورې دوی استهزاء کوي او په دې دریم آیت مبارکه کې د مشرکین یو ډېر باطل او نامناسب اعتراض چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته د توحید دعوت ورکو او دین اسلام طرف ته به راوبللو نو دوی یو جاهلانه اعتراض وکاو هغه دا چې موږ کوم شرک او درې سوه شپېته بوتانو عبادت کوو نو دا کله الله تبارک وتعالى خو نه وي موږ نو کړی نعوذ بالله دا د الله تعالی خو خدا چې دا سنوي کار هم زموږ پلار نکونو هم د شانتي دي بوتانو عبادت کړی دي نو کچره دا الله تبارک وتعالى خو نه وي نو موږ نو کړی او زموږ پلار نکونو هم نو کړی او نه موږ سسیس پزان حرام کړو ځکه چې مشرکین ډېر حلال شیزونه پزان حرام کړو د بنی اسرائیل په شانتي نو کله الله تبارک وتعالى خو نه وي نو موږ شرک نو کړی او نه زموږ پلارانو دا شرک کړو او نه پزان باندې شي حرام کړو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دغه شانتي د دوی نه مخکې کوم کافرانو ته شوي دي چې په چا باندې الله عذاب راغلی دی هغوی هم دغه شانتي کو بس آیا د الله د پیغمبرانو دا راتلل او دوی ته ښکاره پیغام رسول دا کافي نه دی یقینا کافي دی دوی لپاره خو دوی مني نه هل ينظرون آیا دوی انتظار کوي الا صرف د دې ان تأتيهم الملائکه چې راشي دوی ته فرشتي او يأتي یا راشي امر ربک حکم استاد رب بس قیامت راشي یا د عذاب انتظار کوي یا د قیامت انتظار کوي كذلك دغه شانتي فعل الذين كلوا او خلقوا من قبلهم جدين ولانديو وما ظلمهم الله او نوكل الظلم بدي الله جل شانه ولكن كانوا لكن ودي انفسهم اخبر ظنهم يظلمون ظلمهم الله تبارك وتعالى بچا ظلم نه کوي او الله جل شانه فرمایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من هیڅ یو قوم ته عذاب نور کو تر څو پورې چې هغه ته پیغمبر رسول نبی لګل نه اتمام حجت ورتشویني الله دین واضح ورترسول نه تر هغه ته پورې الله تبارك وتعالى چا عذاب نور کوي خو انسان د خپل اعمالو د وجنه خپل ځان باندې عذاب چې دی هغه لازمي فاصابهم سيئات پس ورسدل دوی ته سيئات بد نتیجې ما عملوا د دوی د عملونو وحاق بهم او راتو شو په دوی باندې ما هغه عذاب كانوا به چې دوی هغه پوری کوم پوری چې دوی یستهزئون توقي مکولي استهزاء او خندا به کوي الله عذاب چته دي متى هذا الوعد ان كنتم صادقين چته دا وعده به تاسو رښتینی الله د عذاب کوم ذکر او بل به وی اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك سوره الانفال کې ذکر کچره دا دین اسلام او دا قران په حق وي فامطر علينا حجاره من السماء برنا كان په موږ وروا او اتنا بعذاب اليم یا په موږ عذاب راولا الله تبارك وتعالى عذاب به چله جوړ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون راګیر کړي دا عذاب چې کوم پر دې خندا کول وقال الذين اشركوا وسغه اعتراض جواب ورکړي چې دوی به الله جل شانه فقط نه وي نو موږ دا شرک نه وکړي دا شیطان چې دینو ان الشیاطین لا یوحون الى اولیائهم
چې کله انسان کفر او شرک ته لاس واچي بدعات او خرافات او رسومات ته شیطانی کارونه ته لاس واچي نو شیطان هغه بد کارونه دوی ته خسته کوي او شیطان وان الشیاطین لیوحون الی اولیاء شیطان خپل دوستانو ته خبر وروړي دا هغه بد کارونه هغه بد اخلاقی هغه بدکاری هغه د ګناه کار ورته مزین کی ورته خسته دغه د پر دلایل ورته خي دغه د پر چې د حجت ورته خي دغه د پر تو طریقې ورته خي زړه کې ورته وسوسه اچي چې ته په ټیک باندې لګیای دا خوستا حق دی او فلان مختلف هلي حواله به انسان الله حکم پری دی الله پیغمبر طریقه پری دی او د دین اسلام اخره حکم پری دی او د شیطان په خبره باندې لګیا شي نو دې ځکه کوم دی وچی وقال الذين او خلقوا اشركوا كم تشركوا لو شاء الله وكفتلي الله جل شانه ما عبدنا هم عبادت نو کړي من دونه سوا الله نه من شيء تسيس الله جل شانه ذات وختي هم بدا نو کړي اعوذ بالله نحن منغا ولا اباؤنا ونزم كلار نکو چابم دا شرک نو کو نبکو ولا حرمنا من شيء او نبح من حرام کړو من دونه من شيء د حکم نه بغیر تسيس يعني چې کوم حلت او حرمت او جائز او ناجائز انسان مقرر کړو قسم هلي حواله دي ځان ته کړی وي د بیت الله طواف به کو بغیر د لباس نه بالکل لباس به لري کو د لباس وا لګیاو د بیت الله طواف به کو او ځان ته شیطان ورته خبره چولې و چیرې په دې کپړو کې موږ پکور کې او بهر ګناهونه کو چې کوم کپړو کې موږ ګناهونه کړی نو په کې د الله د کور طواف نشو کول دا ځان نه شیطان ورته داسې خبره خوده لوي داسې نو ډېر شي چې حلال شي په ځان حرام کړو خپل شیطانی هغه رهنمایي په نتیجه ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك امتغش عن فعل الذين كلوا او خلقوا من قبلهم تدين اولاد فهل على الرسول پس آیا نو آیا رسولانو په ذمه الا البلاغ المبين نور څه چې سوا د رسولنا د پیغمبرانو ذمه خو دې اخکار دین رسول دي او منل او نه منل د دې په اختیار کې دي او کچې اوس دوی ورته هر قسمه د شرک لپاره هله حواله لټي او د شرک د جواز لپاره د کفر د جواز لپاره هر قسمه دوی د خپل ځان طرف نه حواله ولټي چې الله خو خلا نعوذ بالله یا چې دینو موږ الله تبارک وتعالى سمنا نه کړی وغیرہ واجب څه دلیل دی لټي نو د پیغمبرانو په ذمه چې دي الا البلاغ المبين اخکار رسول دي